مونږه د تصوف د سلوک د لارې د پاره یو مرید ته یو پیر صاحب ته یو متصوف سړی ته د شپې پاسېدل او خپل رب ته ودرېدل دغه د تصوف په لاره کې یو ضروری عمل دی ګوره. او صوفیه کرام فرمایي چې الله به ته د الله دوست جوړیږي چې ته کله قیام اللیل معنی همیشوال اختیار کې ګوره. د شپې سي حصہ کې پاسېدل، تلاوت د کلام پاک کول، نوافل کول، رب ته جړاګانې کول، فریادونه کول، دا یو ډېر لوی سعادت دی او ډېر لوی خوشبختی ده د هغه انسان ګوره. په قرآن عظیم الشان کې مختلفو ځایونو کې د قیام اللیل متعلق الله تعالی ذکر کړی دي. لکه په سورة الزمر کې فرمای امن هو قانت آناء اللیل، آیا دا مشرک بهتر دی که آیا دا مومن بهتر دی چې قانتون وي، چې عبادت گزار وي آناء اللیل د شپې په ساعتونو کې، ساجدا وقائما چې رب ته په سجده باندې وي د شپې او رب ته قیام کوي د شپې، یحذر الاخره د آخرت دروازې نه یریږي، ويرجو رحمه او د خپل رب د رحمت امید ساتي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بیا رب ګوره دلته د علم ذکر ورسره فرمایلی دی. نو کم خلق چې د شپې عبادت ته پاسي د دې حال پشان د هغه علماء حق وی ګوره. ځکه چې صوفیه کرام فرمایي چې کوم انسان د شپې عبادت ته روزانه پاسي وای د په زړه باندې الله تعالی د انوارو باران کوي ګوره. د دا ټول وجود د علم او د عرفان هغه کلی انوارو کې راگیر شي او دل الله تعالی داس یو عروج ورکی چې کوم رڼا د وجود ته را رسیدلې ده د الله د طرف نه دغه تهجد په ذریعه سره د شپې رب ته مناجات په ذریعه سره د هغه انوارو دا برکات وي چې دې سره بیا د الله تعالی اسرار او رموز بیانای ګوره. قدرتی د خلینه داسې د راز خبري وزي چې علما د وخت حیران وي ګوره. لکه حضرت بشر حافظ سے مبارک رحمت الله علیه دا دون ډیر لوی عالم خونو په نسبت د امام حنبل صاحب رحمت الله تعالی علیه. او سیدنا امام حنبل صاحب رحمت الله تعالی علیه با د دوی مجلس ته خامخا تشریف وړو د بشر حافظ صاحب رحمت الله تعالی علیه. چا د امام حنبل صاحب مبارک رحمت الله علیه نه تاسو کو چې حضرت صاحب تاسو خو داسې هستی چې په لکونو احادیث مبارکان تاسو ته یاد دي او تاسو د حضرت بشر حافظ صاحب رحمت الله تعالی علیه مجلس ته ځئ، دا خو تاسو نه په علم کې ډیر کم دی. حضرت امام حنبل سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي ز عالم بالکتاب ما، زه د کتاب عالم او عالم بالله دی. د الله چې د پیجندو څنګه حق ته هغه بشر حافظ صاحب رحمت الله علیه ته حاصل دی. نو زکه داغه مجلس تزم چې ما ته هغه فیض او برکت الله تعالی داغه نه حاصل کی ګوره. نو دا وخت تکړه علما دغه درویشانو مجلس کې بیا ناستی او دغه نه خیر او برکت حاصل کړي دی ګوره. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم قیام اللیل فرمایلو. وګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې سورته مزمل شریف کې الله فرمایلی دی چې محبوبا تاسو قم اللیل الا قلیلا، تاسو قیام کوي خلق کوي. الله محبوب
نصفه او انقص منه قلیلا. اے محبوبہ نیم شپه کې لږ پاسئ یا د دین لږ کم ساعت کې پاسئ او لږ عبادت کوئ. او زد علیه، او اے محبوبہ که ستا زړه غواړي خیر د لږ د دینه زیات کوه. ورتل القرآن ترتیلا، او محبوبہ په دې تهجد کې په دغه قیام اللیل کې ماته د قرآن تلاوت لږ په آرام کوه. د حضور علیه الصلاۃ والسلام आवाज د تلاوت د کلام پاک ډیر حسین او جمیل وګورئ. روایتو کې راځي چې دغه ابو جهل بدبخته او داسې عتبه شیبه وی دا به د شپې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د کور په خوا کې دیوال سره پټ ناستو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د قرآن عظیم الشان د تلاوت आवाज به اوریدو. حضور علیه السلام خو صاحب قرآن دی، دغه مبارک خو आवाज خو ډیر دوی خامخا د مبارک په आवाज کولی وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حضرت سیدنا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په دې شپه کې یو داسې ساعت ته، یو داسې لمحه ده چې هغه کې یو مسلمان بنده زما یو امتی د الله تعالی نه د دنیا او د آخرت کم څیز مغواړي الله تعالی به ورته خامخا عطا کوي. او دغه ساعت او دغه لمحه هر شپه راځي. ګوره دغه ساعت او دغه لمحه هر شپه راځي چې ستا به هغه دعا الله تعالی خامخا قبلوي. اکثر داسې دلته څوک دوستان احباب چې مشکل روړي نو ماته وایي څه وظیفه راکه، ورته د شپې تهجد ته پاسه الله به د هفته کې دنه دا مشکل آسان کړي. نو هغه ماته داسې نه ګوري چې دو خو ماته وظیفه را نه کړه، خو راته داسې عمل وښودلو چې دا خو پاسېدل ګران کار دی. مې چې وجود دی مخته شو که نه په خپله به پاسې کټ کې به ناست چې وجود دی مخته شوی. نو د شپې ګوره داسې لمحې شته چې رب ته څنګه دعا ته درخواست کې اخوره د قبولیت باران شروع شوی در باندې. حضرت سیدنا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دي چې اے زما امتیانو د شپې رب ته خامخا ودرېږئ، قیام کوئ الله تعالی ته، ځکه چې تاسو نه مخکې څونه اولیاء نیکان پاکان د نورو امتیانو تیر شوي دي هغوی هم دغه عمل کولو. او که څوک غواړي چې ماته د الله تعالی قربت ته حاصل شي نو هغه دی وی قیام اللیل شروع کړي. که څوک غواړي چې زما ټول ګناهونه دې ختم شي او را روان ژوند کې زما ژوند دې د ګناه نه پاک شي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه د قیام اللیل شروع کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالو، ورته فرمای ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق. اے محبوبه فلان کې شخص چې کوم دی هغه د شپې قیام اللیل هم کوي، تهجد هم کوي، او چې کله سحر شي نو بیا غلا کوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای انه سینهاه ما تقول. دغه تهجد دغه قیام اللیل به د غلا نه دی ختم کی بار بیړی. دغه قیام اللیل د برکت به الله تعالی دی د غلا نه باقی ژوند کې محفوظ او ساتي. یو ورځ به داسې راشي چې د به خامخا اصلاح وشي. ګوره حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دغه عادتو چې مبارک په کلم د سحر مز ادا کو، دعا نه بعد به بیا فرمایل صحابه او تاسو کې چا خوب لیدلې دی یا به حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل خوب لیدلې نو مبارک به خپل خوب بیان کو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمام وړوکې هغه وخت کې خواهش مې داو چې کاش زم یو خوب وګورم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان ک. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه په هغه ورځ شپو کې په مسجد نبوي کې سملاستم، وی الله تعالی یو د خوب سعادت ما ترا نصیب کو چې ما یو داسې خوب ولیدو
چې فرشتو سره مې پکې ملاقات وشو. فرشتو سره مې چې ملاقات پکې وشو و یا هغه فرشتو زه جهنم طرف ته بوتلم. وای دغه جهنم گهرایی د کوی پشان وا او دی کې دوه پلرې لګېدلې وي. وای ما د جهنم ته چې کله وکتل نو د جهنم نه ما پناه وغوسته. وای هغه فرشتې ما ته فرمایل چې مې یریږه د جهنم نه، مې یریږه د جهنم نه. وای په دغه جهنم کې ما داسې خلک ولیدل چې ما پیژندل او داسې خلک مې ولیدل چې ما نه پیژندل. وای دغه خوب ما حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته بیان کو. خپل خور ته د حضور علی السلام بیبي هم وا او د حضرت عبد الله صاحب خور بیبي هم وا، د حضرت عمر صاحب بچی مبارک و. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا حضرت حفصی بیبي رضی الله تعالی عنها چې دا خوب زما ویلی وی رسول الله مبارک فرمایل چې عبد الله ابن عمر ډیر خسړې دی خو چې دلک تهجد کول نو ډیر خبوا ډیر خبوا. حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما والد صاحب حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ د دین بعد بیا چرته قیام اللیل تهجد پرې نه خودل. سبحان الله. نو دون الوی خیر پکې ملاویږي. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل پر ورځ د محشر به یو اعلان کوونکی اعلان وکي. اعلان کې بداسي وای چې هغه خلک راپورته شي چې کوم خلکو د الله په یاد کې د شپې خپل بسترې پرې خودي وي، هغه خلک روچت شي. وای ډیر کم خلک به زما د امت نه راپاسي ځکه چې تهجد د شپې پاسېدل خو الله دې معفو کې خلک سار موز نه کوي. نو تهجد خو لالوی خبره ده. نو وای ډیر کم خلک به راپاسي. وای دغه اعلان کون کې بدای ته اعلان کی چې زئی تاسو به حساب جنت ته زئی په طرف د جنت روان شي. وای دا غټول نیکان پاکان به تهجد گزار خلک به قیام اللیل والا جنت طرف ته روان شي. او دا غینه بعد چې کوم خلک پاتې شول وای دای سره به حساب او کتاب شروع شي. الله دې مو تاسو د ټولو په تهجد کې زندگی تیر کړي. اولیاء نیکان پاکان فرمای چې په دنیا کې څوک د جنت خوند اغستل غواړي. صوفیا کرام فرمای چې په دنیا کې د جنت خوند څوک اغستل غواړي نو هغه په قیام اللیل کې ملاویږي. په دغه شپه کې چې صرف تی او ستا ربي او تو خپل رب ته مناجات کې فریادونه کې جړه کې چغې ورته وهي وای دی کې چې کوم خوند ملاویږي صوفیا کرام فرمایي کوم حلاوت ملاویږي وای دا جنتونو والا خوند دی په دنیا کې تعالی رب درکې ګوره. حضرت شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت الله علیه په عوارف المعارف کې لیکي چې د یو بزرگ قول را نقل کړي. فرمایي چې الله تعالی د دې سحری په وخت کې د دې خپل بندګانو د زړونو مشاهده کوي په خپل قدرت کامله سره د دې خپل بندګانو زړونو طرف ته متوجي شي. وای چې کوم بندګانو د الله تعالی نیکانو پاکانو بندګانو تهجد کړی وي وای د دې د زړونه د خپل علم نه د خپل عرفان نه د خپل نور نه وته ډک کی د خپل نور نه ورته ډک کی او وای د دې د زړونه چې کوم دی دغه فیض نه مستفید شي. بیا شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دغه اولیاء د سینون الله تعالی بیا غافلین خلقو ته دغه رڼا رسي. بیا دغه نیکانو پاکانو د سینون بیا غافلین خلقو ته چې دای سره د چا نسبت پیدا شو دای سره د چا دوستی پیدا شو د دې د دوستی د برکت هغه غافلین خلق هم تهجد گزار شي هغه هم قیام اللیل والا شي. قوت القلوب کی حضرت ابو طالب مکی صاحب رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې دا الله یو پیغمبر او هغه ته الله وحی وکا. الله ورته فرمایل اے زما نبی زما داسې بندگان مشتا
چې زه هغه سره محبت کوم هغه ما سره محبت کوي هغه زما سره د دیدار په شوق کې دی او زه د هغه د دیدار په شوق کې یم هغه زما په یاد کې لګیا وي او زه د هغه په یاد کې لګیا یم او یا هغه د الله نبی او تو فرمایل یا الله دا کوم خلق دي د دې شناخت څه ده دا کوم دا بسوک وي د دې علامت څه ده د دې نشانی څه ده و الله او تو فرمایل دا به داسې خلق وي چې دروازه به داسې د دې سور خیال ساتي لکه چې څنګه یو ګډي چیلو والا د خپل سارو خیال ساتي د سوري مخکې به خدا ټیم پیس دا غړیال نه وکنه نو دا مشرانو به سوري ته قتل نو د چاش ټیم به معلومولو سوري ته به قتل نو داسې د دوحا د اشراقو ټیم به معلومولو سوري ته به قتل د زوال ټیم به معلومولو سوري ته به قتل نو د مسبخین د مانزه ټیم به معلومولو سوري ته به قتل د مازیګر د وخت به چې کم د ټایم معلومولو نو الله تو فرمایي دا هغه خلق دي چې دروازې داسې د سور خیال ساتي لکه چې څنګه یو شپونکې د خپل ګډو د چیلو د بيزو خیال ساتي داسې وای دا خلق دي بل و چې کله د ماخام راځي د شپې تیار راځي وای دای داسې د تیار ته په انتظار کې وی لکه چې څنګه یو چنچړه یو پرنده یو مرغۍ خپل جاله طرف ته په انتظار کې وي چې کله به تیار کیږي چې خپل جاله ته ځان ورور رسوبه او چې کله وای شپشي اے زما د الله نبی اے زما نبی وای کله چې شپشي دغه خلق د خلقونه یو طرف ته شي او زما د کلام په تلاوت کې شروع شي ما ته ډېری جړاګانې کوي ما ته ډېر فریادونه کوي زما په دربار کې سوالونه کوي درخواستونه کوي او زما په نظر کې وی چې دا کم درخواستونه دای ماته کوي دا کم تکلیف چې زما په مینا او په محبت کې دای برداشت کوي دا ټول هر څه زما په مخ کې وي او بیا ورته فرمای اے زما نبی په دنیا کې به زه دای له درې انعامات ورکوم لومبه لطف او لومبه خپل عنایت به پیدا کوم چې د دې زړونه به د خپل نور نه ډکم چې د هغه نور سره به د زما اسرار وای دی به زما رموز وای څنګه مخکې خبره تیر شو دویم چې کله پر ورځ د محشر د ما سره ملاقات کوي کدا ازمکه او اسمانونه دا واخلم او چې د ازمکه اسمانونو کې سیدي دام ور سره کړم او دای لذي په تحفه کې ورکم نو زدای په حق کې بدا ز ځان د پاره کم ګڼم چې دا ما دی دای لډیر کم انعام ورکو الله او ته فرمایي چې دنیا دا ټول دا دنیا او دنیا کې چې سدي دا اسمانونو او اسمانونو کې چې سدي که پرواز د محشر دای له په انعام کې ورکم وی الله فرمایي ورته چې زب بیام د دې د بدله کم ګڼم چې ما د دې پوره بدله ور نکړه او بیا وته فرمایي رب چې زب په ذات خود د دې طرف ته متوجی يم او تا ته پته ده چې چاته زما التفات پیدا شي لزا غل صور کوم بیا ول خپل دیدار ور کوم بیا ول خپل دیدار ور کوم حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت الله علیه به فرمایل چې دا کوم خلکو ته په لوبو کې په کېل کود کې دا خوندونه او مزه ملاویږي کوئی دی د قیام الليل د خوندونو نه خبر شول وای زما د رب په ذات قسم چې دی به د لوبي هر څه پریک دی د شپې به رب ته د قیام الليل خوندونه واخلي ګوره خو موږ دا خوندونه غستی نه دي کنه موږ دا خوندونه غستی نه دي حضرت فضیل بن عیاض صاحب رحمت الله علیه چې دا زموږ د چشتی مبارکي یو عظیم شیخ ته درویش دی فرمایي چې کله تیار شي او ای رب خپل شان لایق سره او فرمایي چې په دروازه بچ کوم خلکو زما د محبت داوی کولې هغه خلک شو هغه خلک شول هغه خلک ما سره خبرې نه کول غواړي هغه خلک ما ته سجده نه کول غواړي
هغه خلق ما ته قیام نه کوي، زه خو د هغوی په انتظار کې یم، زه خو د هغوی په انتظار کې یم. او که کوم خلق ما ته ودرېدل د شپې پر ورځ د محشر به ورته په خپل دیدار باندې سترګې یخې کړم. حضرت فضیل بن عیاض صاحب رحمت الله تعالی علیه به فرمایل، حضرت فضیل بن عیاض صاحب رحمت الله علیه فرمایل به چې کله د شپه راشي وایي زه یریږم چې د شپه خو ډېره اوږده به وي، خو چې کله د قرآن تلاوت پکې شروع کوم وایي لا زما د قرآن په تلاوت باندې زړم لانی یخ شوی چې د سحر بانګونه شروع شوي، د سحر بانګونه شروع شو. حضرت ربی بن سلیمان رحمت الله علیه فرمایي وایي زما امام شافعي صاحب رحمت الله علیه سره ډېر شپې راغلي دي. امام شافعي مبارک رحمت الله تعالی علیه وایي داسې هستي وه چې د شپې به ډېر کم سملاستو، یا به مطالعه کوله او یا به رب ته جړاګانې فریادونه درخواستونه کول. حضرت بشیر حافي رحمت الله تعالی علیه چې دا د الله یو ډېر لوی ولی په مقدس مکه تیر شوی دی، د مبارک بم د شپې یو غړی د پاره هم یو ساعت د پاره هم آرام نه کولو. یو مرید تنه تاسو کو چې حضرت صاحب لګونته آرام کوي، ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په آرام کولو رب وته فرمایلی دي. و حضرت بشیر حافي صاحب رحمت الله تعالی علیه وته فرمایل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به خودون د الله عبادت کولو چې خپې مبارکو کې به هغه پارسو برالو، خپې مبارکې به متورم شوي، ورم به پکې پیدا شو. حالانکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه که مخکینی ده، که د نبوت د اعلان نه مخکې ده او که د نبوت د اعلان نه بعد ده، هغه خو ټوله پاکه ده، هغه ټوله پاکه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دون عبادت کوي چې دا غي خپو مبارکو کې ورم پیدا شو. نو بیا خو بشیر حافي له ډېر عبادت پکار دی چې هغه ته خو پته نشته چې داغه څونه ګناهونه دي، کوم ګناهونه ورته رب معاف کړي دي او کوم ورته رب نه دي معاف کړي. بیا خو هغه له ډېر ګناه د تهجد پکار دي، قیام اللیل والا پکار دي. حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمت الله تعالی علیه دبم ډیر د شپې ډیر حصے کې د الله تعالی ته عبادت کولو او فرمایل به خپل کور والو ته چې پاسي تا د خوب ټیم نه دی، ډیر زر به مونږ له حد تزو ګینی التبم بیا ماران او لړمانان دا ګوره اخري ګوره. حضرت ازبر بن مغیث رحمت الله تعالی علیه فرمای چې ما یو خوب ولیدلو چې هغه کې ډیر حسین او جمیل حوره وه، وی الله ول ډیر زیات حسن ور کړو. وی ما ورته فرمایل چې تاسو کې ته د چا د پاره دانه مزینه شوی خپل شوی، وی غیر ته فرمایل زه د هغه چا د پاره يم چې په یخنو د یخنۍ په موسم کې رب ته ودرېږي او قیام اللیل کوي، تهجد کوي. ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه دوی سره د محمد بن ابو الفتح هروی رحمت الله تعالی علیه ډیر وخت تیر شوی دی. دی فرمای چې ما د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه زندگی ډیر د جخ نه لیدلې ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه وی بارها د ماسوتن په چار دام باندې د سحر مزدا کړي دي، ځکه چې د شپې به خوب نو کنه او مبارک به چې کله و چار دام ماتم شو نو دوباره به اثر نو زر چار دام کول جیلانی سے او د شپې به چې خپل خلوت خانه ته تشریف یوړو، وای په دغه دوران کې د شپې په دوران کې ډیر خلک د اوچت خلک لکه د وخت بادشاهان ملاقات د پاره راغلي دي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه د چام پروانه د کړي خپل عبادت کې مصروف ځان ساتلې دی. ګوره دا داسې خلق په مقدس مکه تیر شي. حضرت بشیر حافي صاحب، حضرت یزید رقاشی صاحب، حضرت مالک بن دینار صاحب، حضرت سفیان ثوری مبارک، حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیهم اجمعین دا داسې د وخت درویشان تیر شوي دي چې دای به د ماسوتن په چار دام د سحر منځونه کول. اوس وی مونږ هم د الله ولیان یو، اے د الله ولی راشه د الله د اولیاء زندگی وګوره،
هغه څنګه جون تیر کړی دی، هغه څنګه خپل رب د رضا کولو کوششونه کړي دي. د هغې بسترې خو به د هغې د وجود نه ډېرې لرې وي. ګورئ د الله یو بنده، د الله یو نیک بنده و هغه ته به چې کله خپلې بیبي بستره واچوله، حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه وایي بستره باندې به یې لاس راکاږلو، ورته به یې وفرمیل، بسترې ته به یې وفرمیل چې ته خو هم ډېره نرمه یې، خو د جنت هغه بستره د تا نه ډېره اعلی و بالا ده، او زه تا باندې نشم ودرېدی، زه تا باندې ودکېدی نشم، زه خپل رب ته به ودرېږم. حضرت سفیان ثوری مبارک رحمت الله تعالی علیه و چې د شپې به ډېره روټۍ وخوړله، نو فرمایل به چې کله وایي خر ډېر خوراک وکړي نو بیا مالک په هغه باندې و ډېر بوج اوچتوي. وایي ما هم په دې نفس باندې نن ډېر خوراک وکړو، نن به زه په ده باندې ډېر بوج اچوم، د سحره پورې به په ده باندې د قرآن تلاوت هم کومه او قیام اللیل به هم پې کومه. دا داسې خلک تیر شوي دي. ګوره دا قیام اللیل سعادت ملاویږي څنګه؟ د قیام اللیل سعادت طاقت ملاویږي څنګه؟ یو خبره چې ستا په زړه کې دایمي غم شي چې ته د قیام اللیل دپاره د شپې سملي چې بېچینه یې چې زه به خامخا 2 بجې یا 4 بجې یا 3 بجې کم ټایم انسان ځان دپاره د خپل معمولاتو مطابق خاص کولی شي، دې باندې به خامخا پاسم. یو دا عمل چې دا ستا په زړه کې. بل دایمي بیداری د زړه چې ستا زړه غواړي، چې ستا زړه بیداره وي او ستا دا زړه هم طاقت کې وي د قیام اللیل دپاره، نو هم به انشاءالله الله طاقت درکړي او قیام اللیل به وکړي. دریم چې ستا په زړه کې د الله د عذابونو یره پرته وي، یا ستا په زړه کې د ثواب امید ډېر زیات پروتي، نو تا ته به د تهجد او د قیام اللیلو طاقت الله درکړي. ګوره بل 4م نمبر چې ستا په وجود کې د حلال خوراک موجودي، ګوره چې حرام پکې نه وي. ګوره د حرام سره ګوره انسان ډېر تبعی طرف ته ځي، ګوره ډېر تبعی طرف ته ځي. 5م نمبر چې ستا معده دونه ډکه نه وي لکه په اندازه دې د شپې خوراک کړی وي، ګورې نو ته به قیام اللیل دپاره په اسانۍ سره پاسېدی شي. 6م نمبر چې د غرمې دې لږ قیلوله کړې وي، قیلوله هم سنت دی، د ماسپښین دې لږ آرام هم کړی وي. دغه رنګې 9م نمبر د دنیا په امورو کې د ډېر زیات ځان نه وي ستړی کړی، دونه د ځان نه وي ستړی کړی چې د شپې بیا چېرته پاسېدی هم نشي. 8م نمبر چې د کومو ګناهونو نه تا توبه وباسلې ده چې په هغې ثابت قدم یې، دا نه چې نن دې توبه وباسله او سبا دې بیا حمله وکړه، نه چې په خپله توبه ته ثابت قدم یې، نو اله به تا ته الله تعالی د دغه قیام اللیل سعادت درکوي. او 9م نمبر چې په ښه پوخ عزم دې کړی وي، که هر څنګه حالات وي زه به د قیام اللیل خامخا کوم، دغه عزم به الله تعالی ستا په خپل دربار کې قبول کی او تا به خامخا خپل ځان ته ودرئ. د قیام اللیل نه مونږ محروم ولې یو؟ د شپې پاسېدو نه ولې مونږ محروم یو؟ یو وجه دا ده زمونږ د ګناهونو. امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته یو شخص رالو، ورته وی حضرت سے ښه تندرست یم، ښه په صحت برابر یم، ښه د شپې نیت م وکم، ښه ځان ته د چارهدام دپاره سیټ او به په کوزه کې کیدم، خو بیا هم تهجدو ته پانسم. دا وجه څه وجه ده؟ امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل ته خپلو ګناهونو مقید کړی،
تخپلو ګناهونو قید کړی ته د ورځې دونه ګناهونه وکړي دونه رب خفه کړي چې د هغه ګناهونو په وجه ته بیا رب ته ودرېدی نشي او یو ګناه چې انسان وکړي حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي وای دې د یو شب بیدارۍ نه الله تعالی محروم کړي چې یو ګناه څوک وکړي د یو نفلی روزې نه الله تعالی دې محروم کړي ګوره طاقت بیا نه وي ګوره حضرت سفیان ثوری مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ما نه یو ګناه شوی و چې د هغې د وجې زه 7 میاشتې قیام اللیل ته نشم سمیدی نن به مې ویل چې کوم به نن به مې ویل سبا به چاته نه تپوس وکړو چې سفیانه تا نه هغه کومه ګناه شوې وه چې تا 7 میاشتې قیام اللیل ونه کړی شو حضرت سفیان ثوری مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل زما په مخ کې یو شخص جړل وای زما په زړه کې دا راله چې دا ریاکار دی وای داغه په باره کې ما بدګماني وکړه د هغه بدګمانۍ په وجه باندې د 7 میاشتو د قیام اللیل سعادت مان الله واشتو د 7 میاشتو د قیام اللیل بل روایت حکایت کې راځي د دوی په حق کې چې د 5 میاشتو او مو تاسو خو الله دې معافي وکړي چې کور نه بهر روزو نو بل مسلمان رور ته سپک نظر کو د بل مسلمان خور تور سره تاسې د عیب نظر ورته کو الله دې معافي وکړي مو ته بیا دا څنګه د سترګې چې مو تاسو په د دنیا ګناهونه کو خطایانې کو دا به د شپې څنګه کولوشي او د رب په یاد کې به وجړیږي نو امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه وته فرمایي چې تخپل ګناهونو مقید کړي بل مشتبه خوراکونو سره څنګه چې مخکم تیر شو چې د حلال خوراک ضروری دی مشتبه خوراک چې څوک کوي مشتبه خوراک مطلب څه دی چې دا حلال دی که حرام دی هغه حرام نو خو بزان ساتي چې مشتبه خوراک وي هغې نه بمزان ساتي نو صوفیه کرام حضرت ابو طالب مکی صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تا ته به الا دا قیام اللیل سعادت ملاویږي وای که تا مشتبه خوراکو کو شکی خوراک دو کو چې دا حرام دی که حلال دی و چې دا اوس د کوم حالت کې رواني چې د تهجد توفیق درته نه ملاویږي او که دا مشتبه خوراک دی وکړو وای حالات په دې نورم طبعي طرف ته لاړ شي نوربم طبعي طرف ته لاړ شي کوشش پکار دی چې تهجد تبارا ځان تیار ساتي شپې له خیره ډېرې اوږدې شوې د شپې په وخت سملئ بعضې خلک موږ ته شکایت کوي چې موږ چې د سهار مانځه ته نشو پاسېدی نو زه ورته وایم چې ته د شپې یوې 2 پورې موبایل استعمال کې نو ته به څنګه تهجد د سهار مانځه دپاره پاسې هېڅ چرې هم نشي پاسېدی ته به خامخا 11 بجې پاسې ته د شپې مانځه نه بعد قریب ودشه نن سبا 7 بجې پوکم 7 بجې مونځ کېږي چې 9 بجې کېږي 9 نیمې زه 10 بجې ودشه ته ګوره چې تهجد ته په اسانۍ سره پاسې که نه پاسې ته د سهار د مانځه غم وړلی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله وای دغه مؤمن بنده د مسلمان ودشي وای شیطان راشي د په سر باندې 3 غوټي د خپل مکر او فریب توکی یو ځل داسې دا صادر وای را توکی پټکې ته توکی ولا بیا ولا توکی و چې کله زما د امتی د سحر وخت شي او د سترګې کولو کې او الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور دا وای د هغه پټکی یوول چې کوم شیطان د خپل مکر او فریب د سر نه تو کړی دی دغه یوول کولوش
یو ول کلوش چې کله وای زما د امتی چاردام طرف ته روان شي او چاردام شروع کی نو وای دا دویم ول هم د دې پټکی کلوش او چې کله وای زما د امتی په مانځه باندې ودرېږي نو وای دا دریم ول هم کلوشي وای زما د امتی حشاش و بشاش شي د پاکیزه شي او کدا سینوي وای د دې شیطان د پټکی سره او د پاتې شو نو د بیا سست شي د کاهل شي د بدل شي په دمنه دروازم بیا خرابتی ریږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما یو امتی نارینه ده کو زنانه ده او د سحر د مانزه په وخت کې ودوي و شیطان راشي د ته په دې وخت کې میتیازي را پریږدي میتیازي وته پی دا چې د بنماز سړی په دې مخ چې دا نور نوي منحوسه شکل نیولې وي دا د هغه شیطان د میتیازو اثر دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې شیطان سره درې سيزونه دي یو ته سعود ویل کیږي یو ته لعوق ویل کیږي یو ته ضرور ویل کیږي دال سره دی سعود ست ویل کیږي سعود اسی خپل معنی ده پوز ته خېجول سونګانه والی چیز دوی راخول والا سیزه نو د سعود په ذریعہ سره د څه کوي د خلکو اخلاق خرابوي و چې کله د طبیعت خلاف سو خبرو کی کنه وای دا شیطان سی د پوزي ته ولا هغه سیز ورجوخ کی بس د برن کی د زناور پشان بس توپونه شروع کی کنزلم شروع کی بدردم شروع کی هغه سره سوک سپیړم شروع کی کا صلاح وسره هغه باندې او دزمو کی داسی دا د شیطان د هغه سعود اثر دی ګوره چې په دم باندې راخاره کی کوشش کوي چې ځان کې برداشت پیدا کوي ګوره او خاص کر په خپل کورونو کې خپل بیبيانو سره برداشت پیدا کوي ځان کې زمونږه ډاکټر سره دا مو تاسو په ډیر الله دې معفو کی صرف ورزو ګوره او بهر خلکو سره جی جان کو د کور خپل شیطان دی دا غنوم دی داسم اغم په دې تاق کې ناشتي چې کله به دا خزو خاون دا پلار روزوي او دا مور او لور اورو خور خپل کې ورچو دا غدا عمل له مو تاسو الله دې معفو کی د شیطان خو کلونی جوړی شي وي ګوره بل د شیطان سره بل سیز د لعوق ورته ویل کیږي سټلو والا سیز لعوق ویل کیږي سټلو والا سیز چاټنا سټل نو دې سره د سکاروي ته د خلکو خله خرابای چې کله دغه سټلو والا سیز د چا زبان ته د جخت کی وای دغه شیطان د دې عمل سره په هغه سړی کې دا سر را پیدا شي چې هغه هر چا ته سپکې وای هغه هر چا ته کنزل کوي په خبره کې بس په وړه خبره مانی خلکو سره شرم عوق د شیطان د هغه لعوق اثر دی په دمانه او بل ضرور دی ضرور چې مونږه ویلي چې چړک نه داسي پچا باندې شیندل نو دغه ضرور په ذریعہ سره چې کله وای دای سړی دا نارینه یا زنانه ودشي او د سحر وخت قریب شي وای دغه شیطان راشي او د خپل مکر او فریب د اشیاء چې کوم د سره دا ضرور دی ضرور وای دا په دې سړی باندې وشیندي داسي وشیندي وای دې سره چې کوم دی چې د ایمان کمزورې وي نو دې او د پاتش مستقزاش او چې نه طاقت والا وي ایمان والا وي
راپاسي اوچت شي. بعضې خلک وایي یاره 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه لا شته لږ خوب به وکړو. داسې به پکې وي په ټوله شپه باندې دی په خوب برابر نشي. اوس په نیمه ګنټه کې او 15-20 منټ کې دی په خوب ځان برابروي چې دی که به زه ملک فتح کم. پاسه را پاسه دا شیطان دی وسوسه درله راولي. ګورې نو الله دې زمونږ د ټولو کورونو کې د تهجد ماحول جوړ کړي. الله دې زمونږ په کورونو کې د مزګزارۍ ماحول جوړ کړي. خپلو بچو ته خپلو خویندو ته خپل چې کوم موریانې دي ستاسو هغې ته باقاعده د مونځ تلقین کوئ، د تهجدو تلقین کوئ. انشاءالله دې سره به کور کې سکون وي، د رزق دروازې به در باندې فراخي وي. انشاءالله د شب بیدارۍ او خپل ډیر برکات دي، ډیر مشکلات په الله آسان کی او په زندګۍ کې به یو ډیر ښکلی سکون راشي. ګوره ډیر سکون به راشي. سفیان ثوری مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې دا کم سکون او خوندونه مونږ ته حاصلیږي وای که د دې نه وخت د وخت د بادشاهان هم خبر شول، د وخت بادشاهان هم خبر شول وای هغوی به خپله بادشاهي پرېږدي او وایي به چې دا خوند به صرف مونږ الو، چې دا کوم خوندونه مونږ ته میلاویږي وای. او بیا اخره کې وفرمایل دا ټول خوندونه په څه کې دي؟ دا د حضور په سنتو کې دي. وای د حضور علیه السلام په سنتو کې دي. ګوره نو شپه ځان له په څو حصو کې تقسیم کوي د خپل معمولاتو مطابق. که چاته اسانه وي ګوره تهجد نن سبا تقریبا چې په باندې 15 بجې اذانونه دي د سهارې، نو کوشش وکړه چې ته 4:30 بجې پاسه، په کم 15 بجې پاسه، نیمه ګنټه مخکې د اذان نه پاسه ښه تهجد پکې وکړه. د سهارې لمونځ به هم ورسره جمع کړي او تهجد به هم وشي. که ته وایې چې نه داسې زه نشم کولی، د شپې نیمه حصه کې پاسه داسې 11-12 بجې را پاسه تهجد وکړه، بیا ودشه. دا هم طریقه ټیک ده. تهجد دپاره خوب شرط دی. ګورې که نه ته وایې ټوله شپه زه هم داسې بس نفلونه کوم، الله به اجر درکوي. دې ته صلات اللیل ویل کېږي. دا صلات اللیل دی، قیام اللیل دا نه شمارل کېږي. ته 9 بجې مثال خبره د شپې وده شوې او 10 بجې را پاسېدې، ته تهجد کولی شي. ګورې ته 9 بجې وده شوې، 9:30 بجې پاسېدې، نیمه ګنټه خوب دې خو ډوب وکړو، ته تهجد 9:30 بجې کولی شي. ګورې زمونږ بعضې خلکو ذهنونو کې دا دي چې تهجد به جوړې 2 بجې د شپې کې، بس 2 بجو نه به مخکې نشي کولی. نه، د تهجد مطلب دی خوب ماتول او عبادت ته ودرېدل. دا د تهجد معنی ده. خوب ماتول، بستره پرېښودل او رب ته ودرېدل، دا د تهجد مطلب دی. هغه که ته نیمه ګنټه پس پرېږدي بستره، که ته هغه په وخت پس پرېږدي، که 10 منټه پس پرېږدي، خو ډوب خوب نه چې کله راپاسي. داسې نه چې دیوال ته یې ډډه لګولي او ته وایې چې بس ما خو خوب وکړو راځه اوس تهجد باندې ورشه. نه چې خو بستره باندې ودی چې دا بستره پرېښودل ګران کار دی. ګورئ الله دې زموږ ستاسو توفیق نصیب کړي. زموږ مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه نه به کله چې داسې تهجد پاتې شو نو جړل به ډېر زیات ورپسې. زموږ مور بیبي به ورته وفرمایل چې خلک د سحرې مونځ نه کوي او جاړي نه، ته تهجد بسې جاړې. نو حضرت صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته وفرمایل چې نه کنه تا ته پته نشته چې تهجدو کې موږ ته څه میلاویږي. زه هغه کیف او سرور بسې جاړم، هغه لذت او حلاوت بسې جاړم. ګورې ډېر زیات خوند دی دغه تهجدو کې، یو خپل سرور دی، یو خپل کیف دی. ځکه خو صوفیا فرمایي چې دغه وخت کې د جنتونو د خوندونو نه تا ته یو خوند میلاویږي. ګورې او دغه خوند پسې دغه صوفیا اولیان لیکان پاکان ټوله شپه روڼۍ لګیا وي او دغه خوندونه اخلي او مو تاسو دی الله معافي وکړي پراته یو همداسې. ګورئ همداسې پراته یو. الله دې وکړي چې زما په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته
د عمل کولو توفیق را نصیب کی. الله دې وکړي چې موږ ټول دې الله تهجد گزار کړي. او دا داسې یو تار دی د قیام اللیل چې دا در نه یو ځل خطا شو بیا ګورې نه راټینګېږي. ګورې دا خبره هم یاده ساتئ چې قیام اللیل شروع که بس مستقل شروع کا. دا نه چې اوس موسم یخ دی او شپې اوږدې دي نو ځکه قیام اللیل کوم چې کله د ګرمۍ موسم راشي نو بیا به پریدو یا به شپې لنډې وي. نه دا داسې مستقل رونیسه. د اولیاء او صوفیاو طریقه دا نه ده چې صرف په یخنۍ کې به کولو په ګرمۍ کې به تهجد نه کول. نه ای به د موسمونو پرواګانې نه ساتلې. ای به د خپل رب چې دا کوم خوندونه لذت او دا مزې به ورته میلاوي دي هغه به حاصلولې. ګورئ الله دې زموږ د ټولو په عباداتو کې زندگی تیره کړي او الله تعالی دې زموږ د ټولو جوړو کې خیر واچوي. واخر دعوانا الحمد